PTI صدر اغون چې چوره ډاکټر صاحب دو اشفاق خان دو چوره مشران دي فردن هر یو نام اخیستنه سره اوږدېږي خو چې چوره د PTI وال ورکران دي مشران دي زه دغو ته خوش آمدید وایم هغه ډېر اوږده ونه چونکې هلې داخلو هغه ده چې اشفاق خان او جوهر خان په منځ چې داسې چې مغالطه راغلی ولله نو زه دواړو فریقیانو ته ورغنه اول اشفاق خان ته ورغنه بیا جوهر خان ته ورغنه دواړو د خدای عزت وکړي ما ته دواړو داسې خبرې وکړې چې ویلی چې بھائی خو ما چې خبرې ته سوچ وکړه صرف مغالطه وه نو ما ورته چې دا خو به چې مغالطه ده دواړو وویله چې څرنګه خدای خوښوي تاسو خوښوي ډاکټر صاحب تربور سره به مشوره وکړله نو دا جامون چیش سره چې نن 11 بجې به بیا سره جمع کېږو دا 11 بجې غونډ سره راغلله په متفقه باندې دا فیصله وسله چې بھائی PTI څرنګه مخکې وه آینده به دغسې جوهر خان اشفاق خان ډاکټر صاحب د غونډو چوره PTI د هیڅ اختلاف چا منځ کې نشته ده موږ به غونډ په یو هغه باندې الیکشن لړاو کوو نور ټیکټانو شاته خبره ده چې هغه چاته ورکوي نه ورکوي هغه به شاته لیدلی سي سره خو فعلال PTI چې کومه مغالطه منځ کې جوړه سوې وه موږ نن ختم کړله نور دې بعد جوهر خان بچو ټکي وکړي وسلام اوس بیا د پاکستان تحریک انصاف ډسټرکټ لکي مروت ټولو ورکرانو ته همدردو ته دا اطلاع ده چې پاکستان تحریک انصاف لکي مروت متحد ده یو ځای دي سره هیڅ اختلاف نشته ده ټول به انشاءالله یو ځای ګډ الیکشن لړاو کوو راتلونکی الیکشن د موږ د راتلونکو نسلو د مستقبل جنگ ده عام الیکشن نه ده ډېر اهمیت لري چې کوم دغه ملک سره ظلم وسه دغه ملک عوامو سره ظلم وسه د شاته 2 کالو راسې انشاءالله په 8 فروری باندې د ډسټرکټ لکي مروت پاکستان تحریک انصاف دغشي پته کوي موږ ټول متحد یو اشفاق خان دا که ډاکټر صاحب دا که متابر خان دا که شریف الله دا که سلیم خان دا که بل ټول د موږ مشران دي موږ یو آواز یو یوه مو کیسه ده یو مو منزل ده یو ځای به انشاءالله د منزل ته جو سره مهرباني